برباد کیستا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹ. زم ډاکټر غلام احد او تاسو ګورئ ډاکټر احد اکیډمي. ډیر سټوډنټ نننی کلاس کې بمونګه د الکاینز او کیمیکل ریاکشن سټڈی کوو. دا ریاکشن بمونګه 1 by 1 سټڈی کوو او کوشش بمونګه کوو چې مونږه د ریاکشن میکانیزم ایکسپلین کو ود میکانیزم مونږه هر یو ریاکشن هغه سټپ وایز ایکسپلین کو چې تاسو ته بیا دوباره په یادول کې ریاکشن چې دی هغه آسان وي. نو سټوډنټ لیکچر شروع کېدو نه مخکې داسې څوک که تاسو فرند وي چې هغه اردو سپیکري پښتو باندې نه پوهیږي نو هم د داسې سټوډنټ لپاره زموږ چې کوم بل لیکچر د چینل دی چې په هغې کې هم دا قسم ویډیو مونږه په اردو زبان کې کړي دي. هغه چینل زمونږ دی Chemistry with Dr. Ahad. Once again, Chemistry with Dr. Ahad. هغه تاسو په یوټیوب باندې سرچ کولای شئ. هغه لیکچر به تاسو ته په اردو میډیم کې ملایي. سټوډنټ زم خپل ټاپک طرف ته. ټاپک زمونږ دی کیمیکل ریاکشن اف الکاین. سټوډنټس الکاین چې دی د ایډیشن ریاکشن شو کوي او ایډیشن ریاکشن هغه ریاکشن دی چې په کوم ریاکشن کې ایټم یا ګروپ اف ایټم هغه ایډیشن کیږي او دا غي په ریزلټ کې ډیګري اف انسچوریشن هغه کنورټ کیږي ډیګري اف سچوریشن ته. یعنی کم چې تاسو سره ملټیپل بوند دي دغه ملټیپل بونډز ایدر ټریپل بوند دي ایدر ډبل بوند دي دا به کنورټ کیږي سنگل بوند ته. یعنی په شارټ فارم کې بس دا وایم چې ایډیشن ریاکشن کې بس کیږي الکاینز به کنورټ کیږي الکین ته او الکینز به فردر کنورټ کیږي الکین ته. نمبر 1 ریاکشن hydrogenation. So what is hydrogenation? The addition of hydrogen is called hydrogenation. هر کله چې د هایدروجن اډیشن کیږي دا خبره یاد ساتئ چې د هایدروجن اډیشن هر کله کېدو نو د دې اډیشن لپاره به کیټالیست پکار وي او تاسو ته پته ده چې کیټالیست ول استعمالیږي. کیټالیست ځکه استعمالیږي چې د یو ریاکشن چې کم سپیډ دی کم ریټ دی هغه انکریز کوي او د دې سپیډ انکریز کېدو سره به د ټایم بچت کیږي. په لږ وخت کې به ریاکشن چې دی هغه به کمپلیټ کیږي. یعنی کم بانډ بریکینګ او بانډ فارمیشن چې کیږي دا به ډېر په سپیډ سره کیږي. نو دې وجه باندې موږ په دې ریاکشن کې کیټالیست استعمالوو. هایدروجنیشن د لپاره مین پوینټ دا دی چې په دې کې کیټالیست ته ډیفرنٹ استعمالولی شي. یعنی پلیډیم استعمالولی شي پلیټینم استعمالولی شي نیکل استعمالولی شي ایټسټرا. دلته کې چې زموږ په کورس کې کم کیټالیست یوز شوی دی هغه کیټالیست دی نیکل کیټالیست. موږ سره دی سی ایچ ټریپل بانډ سی ایچ یعنی اسیټایلین دی. اسیټایلین ریاکشن کوي څه سره هایدروجن سره یعنی اسیټایلین ته د هایدروجن اډیشن کیږي ان د پریزنس اف نیکل کیټالیست. کته نیکل کیټالیست استعماله نو دا چې کوم ریاکشن میکسچر دی دا به ته هیټ کې د 200 نه والا د 250 ډیګري سنټیګریډ پورې یعنی د 200 نه والا د 250 ډیګري سنټیګریډ پورې وتا دا ریاکشن میکسچر سکی دا به ته هیټ کې نو تاسو سره وسه شي الکاینز به کنورټ شي الکین تا ایتاین به کنورټ شي ایتین تا. سبا کېږي سټوډنټ دلته چونکه تاسو سره دوه هایدروجن دي یو هایدروجن با یو کاربن ته اډ شي او بل هایدروجن با بل کاربن ته اډ شي نو دلته با ټریپل بانډ با ډبل بانډ ته کنورټ شي. ایتین به د موږ سره پریپیر شي. دوباره دا ریاکشن په دې سټاپ کیږي نه چونکه هایدروجنیشن چې دی سټوډنټ دا 2 سټپ ریاکشن دی. اولنی سټپ کې الکاینز الکین ته کنورټ کیږي او په سیکنډ سټپ کې به الکین الکین ته کنورټ کیږي. مثلا بیا موږ سره دی الکین دا دی الکین یعنی ایتین دی. ایتین ته فردر بیا د هایدروجن اډیشن وشو ان د پرنس اف کیټالیست نیکل او بیا دوباره دا هیټ شو. یو هایدروجن بیا لاړې یو کاربن ته اډیشن وشو او دوه هایدروجن دي نو د بل کاربن بل کاربن ته اډیشن وشو او د دې په ریزلټ کې ډبل بانډ سنگل ته کنورټ شو. ناغه جوړ کو ایتین. نو که تاسو وګورئ په دې کې ایتاین ایتین ته کنورټ شو او په سټپ نمبر 2 کې ایتین ایتین ته کنورټ شو. نو دې ریاکشن ته مونږه هایدروجنیشن ویلی شو. دا خو سمپل ریاکشن خو سټوډنټ په دې کې مین پوینټ چې زستا سره کم ډسکس کول غواړم
زموږ زیاتره سټوډنټ اکثر د ام سی کیو لپاره ډیمانډ کوي. نو سټوډنټ یا ساتي چې د دې یو ریاکشن نه یو ام سی کیو اکثر پیپر کې راځي او هغه ام سی کیو موږ سره د ایټا یا انډیکیټ لپاره دا ام سی کیو وي چې دوی تاسو ته یو ریاکشن لیکلې وي چې الکاینز کنورټ کیږي الکین ته او الکین فردر کنورټ کیږي الکین ته. نو if you want to stop this reaction at alkenes, کوم دا غواړو چې موږ دا ریاکشن د الکین په دې پوینټ باندې سٹاپ کو، نو د دې سٹاپ کول لپاره به موږ ته یو کیټالیست ضرورت وي او دغه کیټالیست چې دی دغه نیم څه دی، هغه کم کیټالیست دی. نو سټوډنټ که تاسو دا وایي چې دا ریاکشن دی په دې ایتین پوینټ باندې سٹاپ شي او د دې فردر ایتین ته کنورټ نشي، نو په دې کې یو ډېر فیمس کیټالیست یو ډېر ویل نون کیټالیست استعمالیږي، هغه کیټالیست ویل شي لینډلرز کیټالیست. once again هغه کیټالیست لینډلرز کیټالیست موږ سره دی. یو ام سی کیو دا راځي سټوډنټ، دویم ام سی کیو دا راځي چې لینډلر کیټالیست دا یو میکسچر دی، د څه شي میکسچر دی، د کم کیمیکل یا کمپوننٹ میکسچر دی. لینډلرز کیټالیست د جوړیږي by the reaction of dash and dash. دا ام سی کیوز هم زده کوي. لینډلر کیټالیست میکسچر دی د څه شي، د یو سالت، کوم سالت؟ بیریم سلفیټ. چې کله بیریم سلفیټ او فینولین او بیریم سلفیټ دواړه کمباین شي نو دی به جوړوي څه شي؟ لینډلر کیټالیست په دی جوړوي. او سټوډنټ یا ساتئ فینولین چې دی یو ارګینیک کمپاوند دی، د فارموله ده C9H7 او 1 نایټروجن، یعنی مطلب دو بنزین رنګ دی او په دو بنزین رنګ کې یو کاربن چې دی هغه نایټروجن ریپلیس کړی دی ته فینولین ویل شي. او آی تھنک چې دا فینولین چې دی دا په 1838 کې دا چې دی آیسولیټ شوی دی، دا جوړ شوی دی فار د فرست ټایم د کولتار نه، داسې هم ویل کېږي. آی تھنک زما خپل خیال چې کوم پوینټ ما کتلی نه هغې کې دا یو پوینټ و. بل سټوډنټ دا دی چې لینډلر کیټالیست چې دی دې ته نیګیټیو کیټالیست هم تاسو ویلی شئ. ګوره یو پوزیټیو کیټالیست دی، یو نیګیټیو کیټالیست دی. پوزیټیو کیټالیست هغه دی چې هغه د یو ریاکشن سپیډ چې دی سیوا کوي، ریټ سیوا کوي چې دا ریاکشن کویک وشي. او یو کیټالیست داسې وي چې هغه د ریاکشن سپیډ بالکل سټاپ کی، مطلب بالکل سلو کی، نو دې ته موږ نیګیټیو کیټالیست وایو. لینډلر کیټالیست که ته وایې چې په ایتین دی دا ریاکشن سټاپ شي نو دا هغه نیګیټیو کیټالیست په طور باندې هم کار کولی شي. او سیکنډ ریاکشن زما دی ریاکشن وذ سوډیم میټل. د دې نه مخکې چې کوم سټوډنټ زمونږ هغه ویډیو کتلې ده، کوم مونږ د الکاینز پریپریشن مونږ وروسته مونږ ټرمینل الکاین والا ټاپک کړو، هغې کې مونږ سره دا ریاکشن موجود و. هغه کې ما ویلو فارمیشن آف سوډیم اسیټالایډ یا فارمیشن آف میټل اسیټالایډ ورته هم تاسو ویلی شئ. څه کېږي؟ دا اسیټایلین دی، یعنی یو ټرمینل الکاین دی، په دې کې دا سوډیم چې دی د ایډیشن کېږي چاته؟ اسیټایلین ته. څنګه به کېږي؟ دلته په اسیټایلین کې چې دا کم هایډروجن دی چې ورته موږ پروټان هم ویلی شو، دا هایډروجن به دا سوډیم څه کوي؟ دا به ریپلیس کوي او د دې په ریزلټ کې به څه جوړیږي؟ په دې کې به میټل اسیټالایډ به جوړیږي. یعنی که تاسو وګورئ هغه هایډروجن ریپلیس شوی دی او سوډیم چې دی هغه کاربن ټریپل بانډ ته اټیچ شوی. چونکې سمپل ریاکشن دی، دومره دغه پکې نشته ایکسپلینیشن، ما په هغه مخکې ویډیو کې هم د دې ایکسپلینیشن کړی. دریم ریاکشن موږ سره راځي هایډرو هیلوجینیشن. دا یو ډېر امپورټنټ ریاکشن دی سټوډنټ. ګوره سټوډنټ ایگزام کې کوېشن داسې نه راځي اکثر چې رایټ د کیمیکل ریاکشن آف الکاین، بلکې داسې نه وي. تاسو به درکړی وي چې رایټ د کیمیکل ریاکشن آف الکاین. نمبر 1 هایډرو هیلوجینیشن، صرف تاسو به ټایټل درکړی وي چې د الکاین ریاکشن ولیکئ. نمبر 1 هایډرو هیلوجینیشن، فرض کا هایډرو هیلوجینیشن تاسو درکړی، نو د ټول نه مخکې به تاسو د هایډرو هیلوجینیشن ډیفینیشن کوئ چې what is هایډرو هیلوجینیشن. هایډرو هیلوجینیشن دی ورډ ته وګورئ. هایډرو مین هایډروجن، هیلوجینیشن مین ایډیشن آف هیلوجن. هیلوجن 7 ګروپ ته ویل شي چې په هغې کې فلورین، کلورین، برومین، آیوډین دا پکې شامل دي. نو په دې ریاکشن کې به سټوډنټ څه کېږي؟ زموږ سره الکاینز به وي او دې الکاینز ته به
د هایدروجن او د هالوجن ایډیشن بکیږي. یا ساته سټوډنټ دا ریاکشن چې دی دا 2 سټپ ریاکشن دی، یا دا په 2 سټپ کې کمپلیټ کیږي. سټپ نمبر 1 کې بس کیږي کم چې زموږ سره ټریپل بانډ دی اب ډبل ته کنورټ کیږي، او په سټپ نمبر 2 کې با ډبل بانډ سنگل بانډ ته کنورټ کیږي. په دوانو سټپونو کې به ایډیشن کیږي د چا د هایدروجن هلایډو. سټپ نمبر 1 دا اسټایلین دی یا ورته تاسو ایتاین هم ویل شي، کاربن کاربن ټریپل بانډ دی. دی ایتاین تا ایچ بی آر ایڈ کیږي هایدروجن برومائڈ. نو چې کله ایچ بی آر وته ایڈ کیږي نو د جوړي سی ایچ 2 ډبل بانډ سی ایچ بی آر جوړي. سټوډنټ دا داسې کی ګوره برومین الکترونیګیټیوټي سیوا دا نیگیټیو براشي او هایدروجن باندې به پوزټیو راشي. دلته کې په یو کاربن باندې راشي پوزټیو بده براشي نیگیټیو براشي. نو دا نیگیټیو برومین بدته ایډ شي او د به اټیک کوي په دې هایدروجن باندې په پوزټیو هایدروجن. نو سی ایچ په کنورټ شي سی ایچ 2 ته ټریپل بانډ چونکه بریک شو هغه ډبل ته کنورټ شو او دی سی ایچ کاربن ته برومین ایډ شو. نو دا جوړ کو وینایل برومائډ. وینایل برومائډ ورته موږ ویل شو چې کله برومین کاربن کاربن ډبل بانډ ته اټیچ شو. سټپ نمبر 2 چونکه پاسیبিলিټی شته ویل کېږي دا سه هم چې دا انسټیبل ہے پاسیبিলিټی موجود ده. دویم مسګي کې سټوډنټ دویم بداسي وشي چې بیا با د هایدروجن هلایډو ایډیشن به دوباره بیا کیږي چونکه پاسیبিলিټی ده. نو سبا وشي دا سه چې دلته کې موږ لګ احتیاط کوی د خپل مرزي نه وکړ پالځي کې نه دا څه باندې کوي چې بس هایدروجن به یو کاربن ته اډ کیږي برومین به پکې اوس بل کاربن ته اډ کیږي. په دې کې سټوډنټ ډېر زیاته غلطي کوي چونکه دوه رټي لګولي دوه ګوټي لګولي. نو کوشش دا کوي چې هر سبجیکټ کې خو سپیشلی کیمستري کې وزدا وي چې د دې رټو د ګوټو نه لګزان وساتای. نو تاسو کانسپټ چې دا به همیشه په کیمستري باندې کلیر کیږي. دلته کې CH2 ډبل بانډ CH دی مزید هایدروجن برومائډ وته اډ کیږي. نو څنګه بکیږي په دې کې یو رول چې دی یو رول به فالو کیږي او دغه رول چې دی هغه مارکانیکاف رول. مارکانیکاف رول ما ډیټیل باندې یو ویډیو هم کړی دا. مارکانیکاف رول موږ ته دا وایي چې کله ستاسو سره انسیمټریکل الکین دی او د انسیمټریکل الکین ته انسیمټریکل ریएجنټ یا پولر ریएجنټ وته ایډیشن کیږي. نو د دې پولر ریएجنټ چې کوم پوزټیو پارت ته هغه با کاربن کاربن ډبل بانډ کې هغه کاربن ته اډ کیږي چې د کوم سره نمبر اف هایدروجن ګریټری سیوا وسره وي. دوباره دا انسیمټریکل الکین دی. انسیمټریکل تاسو پیژنئ برومین شته دی خو برومین نشته انسیمټریکل دیتا انسیمټریکل ریएجنټ یا پولر ریएجنټ. دا پولر دی ولی په برومین نیگیټیو دی په هایدروجن پوزټیو دی. و دا هایدروجن با چونکه دا انسیمټریکل ریएجنټ دی یا پولر ریएجنټ دی د دې چې کوم پوزټیو پارت دی هغه پوزټیو پارت څوک دی هایدروجن آین دی. نو دا هایدروجن با د کاربن ته اډ کیږي او کده تا اکارډینګ ټو مارکانیکاف رول هغه چې دا پوزټیو پارت ما ډبل بانډډ کاربن کې هغه کاربن ته اډ کیږي چې نمبر اف هایدروجن وسره سیوای. نو نمبر اف هایدروجن د سره سیوا دي لہذا د باندې با نیگیټیو دا پوزټیو شو دا په دونه اټیک کوي او دا بدته د ایډیشن وشي. دا جوړ کی CH3CH Br2 یا CH3CH Br 1,1 ډایبرومو ایتین متی جوړ شي. نو دا زموږ سره هایدرو هالوجینیشن. بل چې زما کوم ریاکشن دی بلکې زمان نه دی بلکې زموږ چې کوم ریاکشن دی د FSC په کورس کې هغه دی هایډریشن. هایډریشن د دې نوم د پته لګي سټوډنټ لاول به تاسو د هر ریاکشن لګ ډیفینیشن کوئ چې what is a hydration. Hydration mean the addition of water. چې په یو ریاکشن کې د واټر ایډیشن کې دې ته موږ هایډریشن ویل شو. دا ایتاین دی یا اسیټایلین دی د اسیټایلین ته د واټر ایډیشن کې واټر کې HOH بانډ دی. نو دلته چونکې د او الکترونیګیټیوټي سیواله OH نیگیټیو او H پوزټیو بډیول شي. بیا به څه شي دلته کې به دا بانډ شیپ شي دا به نیگیټیو دا به پوزټیو راشي. نو دلته کې به دې پوزټیو ته دا OH نیگیټیو اټیچ شي او دې کاربن نیگیټیو ته به HO پوزټیو اټیچ شي. دا ریاکشن کیږي ان د پرنس اف مرکیوریک سلفیټ یا کدا نوی
ته H2SO4 استعمالې نو بیا به سره ټمپریچر ورکه 80 ډیګري سنټیګریډ 80 ډیګري سنټیګریډ په ټمپریچر ورکېدله د دې په ریزلټ کې به شي CH2 بشي او دا کاربن ته یو H اٹیچ دی دا OH با ورته دوباره د کاربن ته اٹیچ شي نو دا به راشي CH2 CHOH CH2 CHOH OH د کاربن ته اٹیچ شو نو ټریپل بانډ ډبل بانډ ته کنورټ شو د ته وینایل الکوهول ورته چونکه OH کاربن کاربن ډبل بانډ ته اٹیچ دی دا وینایل الکوهول اوس دا وینایل الکوهول چې جوړ شو نو دا دومره سټیبل نه دی پدې کې ری ارینجمنت کیږي سټوډنټ سو به کیږي ری ارینجمنت په پدې کې کیږي ری ارینجمنت چې په الکوهول کې وشي اول خو دا ری ارینجمنت او پیژنې چې ری ارینجمنت دې څه شي ری ارینجمنت دا دی چې کله په یو مالیکیول کې within same time په یو وخت باندې بانډ بریکینګ وشي او بانډ فارمیشن وشي یعنی مطلب یو مالیکیول له پاره کې یو اټم په یو پوینټ باندې اٹیچ دی دغه پوینټ نه دی جدا شو دغه ته د بانډ بریک شو او په بل پوینټ باندې دی اٹیچ شو په یو وخت پکې یا په یو مالیکیول کې نو دې ته ری ارینجمنت ویل شي نو په دې وینایل الکوهول کې به ری ارینجمنت وشي او د ری ارینجمنت نه بعد به الډیهایډ دی جوړ کی مثلا دا د CH2 ډبل بانډ CHOH ته موږ سره چې شه CH2 ډبل بانډ CH او دا وته OH اٹیچ دی سټوډنټ دا وینایل الکوهول څنګه چا غلطه سموږي دا OH په منځ کې به بانډ بریک شي دا به راشي پازیټیو نیگیټیو دا خپل الکترون دلته شفت کی او دا الکترون به دلته شفت شي دا به راشي نیگیټیو نو دا پوزټیو هایدروجن با د دې پوینټ نه دې پوینټ چې دا په دغه باندې ټیکو کې دا هایدروجن به د کاربن ته اٹیچ شي نو CH2 با CH3 ته کنورټ شي ډبل بانډ به بریک شي او د کاربن او اکسیجن په منځ کې به ډبل بانډ دی چې الکترون دلته شفت شو دا راځي CH3 C double bond OH. This is called acetaldehyde. دا aldehyde develop شو او acetaldehyde با جوړي. MCQ question درته وین هغه دا دی چې تاسو وو چې الکاین ته چې کله د واټر اډیشن کیږي in the presence of this د جوړي وینایل الکوهول نو چې کله په وینایل الکوهول کې further rearrangement وشي نو after rearrangement in vinyl alcohol the target product the end product will be dash end product بس بدی دي کیسه جوړیږي aldehyde ketone etc نو aldehyde به جوړیږي स्टूडेंट زمونږه چې کوم پنځم ریاکشن دی ریاکشن نمبر 5 دی bromination bromination mean the addition of bromine is called bromination په دې ریاکشن کې چونکی بیا اډیشن دی او برومین پکې اډ کیږي دا اسیټایلین دی برومین وته اډ کیږي نو د دې په ریزلټ کې با څه کیږي دا برومین دی یو برومین به د کاربن ته اډ شي او یو برومین با د کاربن ته اډ شي او ټریپل بانډ با ډبل ته کنورټ شي یعنی دا راځي دا راشي 1 or 2 ډایابرومو 18 نه تاسو لیکلم چې په کاربن نمبر 1 باندې یو برومین په 2 باندې بل برومین 1,1 ډایابرومو 18 بجو شي دوباره به دا چونکه بیا 2 سټپ ریاکشن دی بیا به 1 or 2 ډایابرومو 18 بواخلي دته به مزید بیا د برومین اډیشن وشي سموت وشي برومین به ورته بیا شي یو برومین به بیا یو کاربن لراشي بل برومین به بل کاربن ته شي او ډبل بانډ به سنگل ته کنورټ شي دا جوړ کی 1 1 پورې پکارول 1 1 بیا 2 2 ټیټرا برومو ایتین چونکه سلور برومین دی 1 1 2 2 ټیټرا برومو ایتین به جوړ شي چونکه سمپل ریاکشن دی بل ریاکشن راځي اوزونولایسس اوزونولایسس څه شی دی اوزونولایسس مین د اډیشن اف اوزون اوس په اوزون اډ کیږي چاته اسیټایلین ته بده اډ کیږي دا مو سره یو جنرال اسیټایلین مونږه غسته دي ار مونږ ته الکایل گروپ خای یو ار مونږه په ډیش باندې ریپرزینټ کوي چې پته ولګي ار سی ټریپل بانډ سی ار ډیش یا ار بار وتا مې شي ډیش وتا مې شي اوزون وته کیږي د اوزون چونکی تاسو ته فارمولا معلومه هم ده چې دا مو سره دی اوزون نو ما او3 لیکل نو دا چې کله 8 شي نو دا اډیشن اف اوزون چې کله اسیټایلین ته کیږي د دې پر ریزلټ کې بعد اوزونایډ جوړیږي څه جوړیږي اوزونایډ به جوړیږي یعنی دا اوزونایډ دی چې
چونکه اوزونایډ چې دی دا انسټیبلی دی مطلب فردر چې دی هغه بیا ولې انسټیبل چونکه اکسیجن سنگل بانډ پکې دی لہذا دا انسټیبل دی. نو اوزونایډ به څه شي دا چې کله مونږه د واټر ایډیشن وکړو نو دا اوزونایډ به فردر کنورټ شي ستا دی به کنورټ شي 1,1 ډای کاربونایل کمپاوند ته به کنورټ شي او سره به هایدروجن پر اکساید جوړ کی. سمو یو سټوډنټ دې کې به بانډ بریک شي دا به خپل الکترون واخلي او دا به خپل الکترون والی بل به پکې سکیږي بل به دوی په دې منځ کې دا بانډ به بریک شي نو H2O دې اکسیجن برا شي د دې سره به اٹیچ شي نو دا به H2O2 جوړ شي هایدروجن پر اکساید به جوړ کی او په دې کې به دا دلته شپ شي د الکترون دا بدلته شپ شي نو کاربن اکسیجن سنگل بانډ ما ډبل بانډ ته کنورټ شي نو R C ډبل بانډ O C ډبل بانډ O R ډیش نو دا رااله 1,1 ګوره 1 دا شو 1 ډای کاربونایل چونکه یو کاربونایل گروپ دا دی یو کاربونایل گروپ دا دی 1,1 ډای کاربونایل کمپاوند زموږ سره ډیولپ شو سره هایدروجن پر اکساید راځي ول دوباره دا چونکه سټیبل نه دی انسټیبل نه مزید دوباره بیا دا فردر پروسیډ کیږي شي سمو شي بیا زموږ سره چې دلته کې کم 1,1 ډای کاربونایل کمپاوند دی بیا ورسره سوچو هایدروجن پر اکساید مزید چې کوم دی دا بیا پروسیډ شي نو دلته کې به د OH د خپل الکترون والی د خپل والی او په دې کې به د کاربونایل چې کوم ډبل ډای کاربونایل دی د دوی په منځ کې به بانډ بریک شي د خپل والی د خپل الکترون والی یو OH چې دی یو OH اب د کاربن ته ټیک شي او یو OH با د کاربن ته دا راشي R C ډبل بانډ O OH او R ډیش C ډبل بانډ O OH پر راشي نو دې ته موږ سټوډنټ کارباکسیلیک اسید ویل شو نو اوزولایسز په ریزلټ کې با اخیری پروډکټ چې هغه کارباکسیلیک اسید با جوړیږي نو دا زموږ سره د الکاینزو کیمیکل ریاکشن ډیفرنٹ کیمیکل ریاکشن موږ وی په پیپر کې اکثر کوېسچن ورکوي چې رائټ د کیمیکل ریاکشن اف الکاین هایدروجنیشن اوزولایسز برومینیشن ایٹسیټرا امید لرم ټول به پوه شوي ان شاء الله نیکسٹ ټایم چې زمونږ کم د موسٹ امپورټنٹ ټاپک دی انتهایی امپورټنٹ ټاپک هم په دې چپټر کې هایدروکاربن کې آی تھنک د مخکې کلاس د لپاره سټوډنټ تاسو دغه ویډیو لازم وګورئ ځکه چې زما ذهن مطابق چونکه زه په خپل باندې ارګینیک کیمستري ما زما سپیشلایزیشن ارګینیک کیمستري کې دی نو زه دا وایم چې د بنزین والا چې کوم ټاپک دی که نیکسٹ ټاپک زما د بنزین زما په بنزین باندې ډېر په ډیټیل باندې کلاس اخلم چونکه فردر چې زموږ څومره کیمستري ده هغه د لپاره ټول نه غټ بیس چې دی بنزین دی نو دغه بنزین چې کوم دی دا امپورټنٹ ټاپک دی هغه کې ریاکشن میکانیزم دی بنزین څه شی دی څه ته ویلی شي نو په دې باندې به ان شاء الله د نیکسٹ ټایم ډېر په ډیټیل باندې کلاس علم مس کوئ ما ان شاء الله نیکسٹ ټایم به یو ځل بیا ملاقات کیږي هغه وخت پورې اجازه تعلم د الله فامان